ګوره د جنګ خبره ده د موسنک وي خو زیاتې ځکه کوي چې ته پښتنو دا خو مطلب ستاسو د پنجاب جنرالانو پالیسۍ وي چې د کابل په تخت ته طالب کېنولو یا مې دلته طالب راوستو په دې کې پښتنو ته ګرمه مه ورکړه وه پښتنو خو پکې دل کېږي پښتنو خو پکې سفر شوي دي په دې ټوله دغه کېږه نه نو باید مطلب دغه شانتې بیانونه نه ورکوي څومره چې د افغانستان په حواله سره ده په افغانستان هم که دا تیر برید دی وکړو نو سوای د دې چې مثال طالب پکې یو پبلک لیجیټیمیسي موندله یو ولسي ملګرتیا پکې پیدا کړه نور نه دي څه ټارګټ وشتی دی عام خلکو باندې بمبار کړی پاکستان باید د پروجیکټ طالبان بند کړي کتونکو کاشف عارف ما په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې موجود ما په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې امن جرګه راغوستل شي او په دې کې مختلفو سیاسي جماعتونو مشرانو ګډون وکړو موږ سره دا وخت د نیشنل ډیموکریټک موومنټ چیرمن محسن داور صاحب موجود دي هم دلته ګډون کړی ډېره مننه د وخت راکول څه به وایي چې کوم دغه بدامني د په خیبر پښتونخوا کې د دې دپاره د خیبر پښتونخوا حکومت یو جرګه راغوستلی شي څه تجاویز مو ورکړ ګوره تجاویز خو موږ خپل وړاندې کړل خپل تقریر کې ما خبره ورته وکړه چې دا ترهګري چې د دې سټیج ته رارسېدلې ده دا ریاست په ایما دغه په پلانینګ دغه په مرضۍ دغه په سټریټیجۍ رارسېدلې ده دا دی افغانستان باندې طالبان وروتپل نو بیا د هغې په تسلسل کې دا خلک دې پورې راغلل اوس دې ته بیا صلاح عمل پکار دی په دې کې موږ خپله رایه خو پیش کړه چې باید ټول په یو اواز وفاقي حکومت ته او فوج ته ټول ته دا خبره وکړو چې د پښتونخوا د خاورې نه نور راس واخلي او دا نوی ګریډ گیم چې شروع شوی دی او د امریکې او د چاینا په منځ کې دې کې تاسو د لوکل ټیکهدار کردار ما ادا کوئ په دې کې به موږ چکنېږو پښتونخوا پکې چکنېږي زموږ جغرافیا او زموږ خاوره پکې چکنېږي نو دا زموږ خپل دا تجویز اوس په نوره ټول سیاسي قیادت کې نی سره هغې به خپله ټول هر سړی به خپل رایه ورکوي نو اوس ګورو چې کوم ډرافټ مخې ته راځي کم داسې عوامل ګوري چې په خیبر پښتونخوا کې چې کومه بدامني ده اوس ورځ تر ورځه زیاتېږي کمیږي نه صوبایي حکومت خپل یو بیانیه پیش کوي چې موږ د دې تر شا نه یو صوبایي حکومت په هم لږ اونرشپ اخلي داسې مثال مطلب ځان ته هم نشي خلاصولی او نور خو چې د وفاق خبره ده تاسو ما وکړه چې هغې خو نیت د دې کیسو ته ځکه چې پرابلم دا دی چې زموږ سیاسي قیادت د پریفرنس چې څومره هم کیسې دي که بلوچستان دی که پښتونخوا ده وزیرستان دی د دې دا مطلب دې ته د فوج په نظر باندې ګوري چې هغې کومه سټرټجي دي بس هم هغې سره بیا نور اختلاف نه لري هم هغه فالو کوي او هغه مطلب دا ده چې هغه د دې په دې ټوله لوبه کې د امریکې سټرټیجیک الایز دي او هغې دلته دا چې کومه کیسه کوم ځای ته دا دهشتګردي راورسېدله هغه د دې منصوبو نتیجه ده کومه بیانبازي چې په دا وخت کې روان ده افغانستان سره جنگ هم دی ګوره پرابلم دا دی محسنک وي یا ګوره د جنگ خبره ده د محسنک وي خو زیاتې ځکه کوي چې هغه پرون هم دا خبره وکړه چې نو ما خپل هغه ټویټ هم په هغې باندې کړی چې ته پښتنو دا خو مطلب ستاسو د پنجاب جنرالانو پالیسۍ وي چې د کابل په تخت ته طالب کېنولو یا مې دلته طالب راوستو په دې کې پښتنو ته ګرمه مه ورکړه وه پښتنو خو پکې دل کېږي پښتنو خو پکې سفر شوي دي په دې ټوله دغه کېږه نه نو باید مطلب دغه شانتې بیانونه نه ورکوي څومره چې د افغانستان په حواله سره ده په افغانستان هم که دا تیر برید دی وکړو نو سوای د دې چې مثال طالب پکې یو پبلک لیجیټیمیسي موندله یو ولسي ملګرتیا پکې پیدا کړه نور نه دي څه ټارګټ وشتی دی عام خلکو باندې بمبار کړی څه پالیسي پکار د دواړو ملکونو ترمنځ پاکستان باید د پروجیکټ طالبان بند کړي